السلام علیکم. ملک کې ډیر تیزی سره نظام انصاف په ختمېدو دی او د هغې اظهار تاسو ته روزانه په عدالتونو ته کیږي، خو د 26وي ترمیم چې کم خلکو مخالفت کو او کم غیر جمهوري قوتونو په هر حالت هغه لاګو کولو او د اسمبلی د جعلي حکومت استعمال کو او هغه پاس کو، د هغې اوس هغه نتایج راتله شروع شو. یو خو پای کې دا و چې د سرکاري ملازمینو په غټ عهدو چې دي د هغوی د ایکسټینشن مسله وه، هغوی له ایکسټینشن ورکړی شو. او دویم پکې ټول نه غټ کار و چې آئیني بینچ جوړولو او آئیني بینچ له بیا د 5 نمبر جسټس امین الدین چې په میرټ په یو معیار په یو اصول نه پوره کېدو، هغه د آئیني بینچ سربرا کو، ځکه چې به د حکومت او د اسټابلیش په خواهشاتو هغه ټولې فیصلې کوي کوم چې د هغوی په حق کې راځي. درېمې د 26وي ترمیم نقصان دا و چې په هغې کې د ججانو د سلیکشن، د های کورټ د ججانو د سلیکشن طریقې کار داسې بدل کو چې هغه حکومت او اسټابلیشمنټ کمپلیټ په اختیار کې واغستو او اوس به پکې هغوی د خپلې مرضۍ، د خپل خاندان، د خپل پارټۍ، د خپل کور وکیلان ججان کی، نو په عدلیه باندې مکمل کنټرول منصوبه چې وه هغه تیزی سره روانه ده. پرون په آئینی کورټ کې د ملیټري کورټ فیصله وه د دنیا په یو جمهوریت کې، د دنیا په یو مذهبي ملک کې، د دنیا په یو آئین قانون کې ملیټري کورټ کې د سیویلین ټرایلز نشته. په هغې حالات کې دي چې کله په ملک کې مارشل لا ولګي، ډیکټیټران راشي، فوجي جرنیلان په حکومت قبضه وکړي، نو بیا په ملیټري کورټ کې فیصلې کولی شي، خو په جمهوریت کې دا شی نشته. دغه بنیاد هم کېښودی شو چې په جمهوریت کې د ملیټري کورټ فیصلې به اوس کېږي. او دا پرون چې ول کم اجازت ورکو د کمو کسانو چې فیصلې شوي دي یا د سزا منتظر دي چې او تاسو هغوی فیصلې سناو کې، نو دای هغوی ومنله چې ملیټري کورټ جایز دي، ورنه په آئین کې بالکل ناجایزه دي. دویمه خبره ده چې د مختلف های کورټ، بلوچستان های کورټ، سند های کورټ، پېښور های کورټ، اسلام آباد های کورټ او لاهور های کورټ کې د ججانو سلیکشن دی. په لاهور های کورټ کې 25 ججان نوې منتخب کیږي، د هغوی سیټونه خالی دي. نو چې ته لیست وګورې نو تا ته به د سلمان تاثیر یو زوړ گورنر پاتې شوی، هغه 30-35 سال مخکې ویلیو چې شریف خاندان په عدلیه کې دومره تخم کرلی دی چې دا به را روان 30-35 سال دوی له ریلیف ورکوي، او اوس بیا هغه سلسله روانه شوه، نوی تخم پکې کړي چې را روان 25-30 سال دوی ته ریلیف میلاویږي. نو د لاهور های کورټ د ججانو لیست چې وګورئ کم چې به منتخب کیږي، پای کې یو د مسلم لیگ نون ایم پی ای الیکشن بیللی دی، وکیل دی، هغه به پکې د های کورټ جج شي. دوه د مریم نواز بی وکیلان دي چې کیسونه کوي، هغه به پکې شي. یو پکې د وزیر قانون د مسلم لیگ نون چې دی د هغه بزنس پارټنر دی، هغه به پکې جج شي. او نور پکې د مسلم لیگ نون د وکیلا لایرز وینګ چې دی د هغې کسان دي. نو اوس دغه کسان چې راشي، آیا دوی به د قانون مطابق فیصلې کوي کو د مسلم لیگ نون مطابق به فیصلې کوي؟ نو دغه به دوی د مسلم لیگ نون مطابق فیصلې کوي او دا سلسله به رواني. نو پاکستان کې آلریډي د نظام انصاف نه خلک مایوسه دي، او چې کله په عدالتونو کې بیا د اسټابلیشمنټ یا د یو پارټۍ خلک کینی نو څه به جوړېږي. ښه، په اسلام آباد های کورټ کې دوه هغه ججان په لیست کې اچولی دي، یو شاهرخ انجمن دی او یو همایون دلاور دی چې کم لا غیر قانوني طور د عمران خان لا په سایفر کیس کې، ودت کیس کې سزاګانې ورکړې وي او بیا های کورټ هغه ختم کړي. نو هغه کسانو له اوس انعام ورکوي چې تاسو زموږ دپاره ډېر خدمت کړی دی، نو راشئ دا وکړئ. او دا ملیټري کورټ دوی ولې دغه کو، ځکه چې د 9 مئی په حوالې سره کم کیسونه دي، نو په یو نیم کال کې پراسیکیوشن د هغې یو ثبوت ورنکو. د هغې سره غټ ثبوت دا دی چې عمران خان وی په زمان پارک کې ناسو او میټینګ یې کو، یو 2 پولیس والا په ساده کپړو کې ورسره خواته پټ ناسو، هغوی واورېدل چې دوی سازش کوي. نو دغه د دوی سره ټول ثبوت دی. کو دوی سره ثبوت چرته جنون وي، د 9 مئی ملزمانو وکیلان بار بار عدالت ته دا درخواست کوي چې مونږ ته د هغې تنصیباتو CCTV فوټیج پریزنټ کړي چې کوم ځای کې زموږ د خلکو حملې کړي. نو هغوی یې نه پریزنټ کوي، ځکه چې ټول
خلکو ته پته ده چې کمپلیننګ شوی په څه طریقې دوی ټریپ کړي او څنګه دوی هغې ځای ته رسولي دغه ټول به ښکاره شي. نو په دې وجه باندې دغه عدالتونه ټول کنټرول هم دي، خو بیا هم د 9 مۍ ملزمانو ته سزا نه شوه سناولی، نو ملیټري کوډ یې استعمال کړ. په مهذب معاشرو کې دا نه کیږي. په ملیټري کوډ کې صرف د فوجیانو چې کم بغاوت کوي، غداري کوي، د کوډ اف کنډکټ د ملیټري خلاف ورزي کوي، د هغوی کیسونه چلیږي. د عام سیویلین کیسونه به دلته چلیږي، ځکه چې په ملیټري کوډ کې جج څوک یا کرنل یا میجري، او د آرمي دومره سټریکټ ډیسپلین دی ماشاءالله، زموږ ډیره ښه اداره ده چې په هغې کې جرنیل صاحب ووایي چې بی دا ذمهوار دی، نو د کرنل جج او د میجر جج څه حیثیت دی چې هغه بیا بې ګناه وله ورکړي. بل د ملیټري کوډ کې میډیا نه وي، فری ټرایل موقع نه وي، د انساني حقوق د هغه ختم شي، نو هغې سزاګانو به څه حیثیت وي. خو دا صرف خپل مخالفین دباولو دپاره دا حربې استعمالیږي، او دا ټول عمر هیومن رایټس کمیشن د دې مخالفت کوي، امنسټي انټرنیشنل مخالفت کوي، یو این مخالفت کوي، خو پاکستان دی هر څه پکې کیږي. امید لرم چې د 26 ترمیم د تباهیانو نه به تاسو خبر شوي چې دا به د ملک څومره لوی تباهي راولي، او دا نظام انصاف به بالکل مذاق شي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ یې وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.